حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي درې کسان داسې دي چې الله رب العزت د هغوی ذمہواري اخیستې ده. الله رب العزت د هغوی ذمہواري اخیستې ده. الله رب العزت به جنت ته رسوي. الله رب العزت ورته د شهید درجه ورکړلې ده. درې کسان داسې دي. یو هغه مجاهد دی چې دا په جهاد کې لاړ شي، د الله رب العزت په لاره کې فی سبیل الله چې څه ته ویل کېږي په هغه کې لاړ شي، جهاد کوي. نو چې کله په جهاد کې لاړ شي دی جهاد کوي، نو الله رب العزت دغه مجاهد د دې ذمہواري اخیستې. الله رب العزت فرمایي زه به جنت ته ورسوم. لکه نن سبا زمونږ فوج دی، فوج دا د انډیا سره جنګیږي. په دې دور کې په دې وخت کې دغه فوج که دا د دغه انډیا سره په بارډر جنګیږي، که دغه رنګې په مین سینټر کې او په هر ځای کې جنګیږي. الله رب العزت فرمایي بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي الله د دې ذمہواري اخیستې ده چې که دا شهید شو نو الله رب العزت فرمایي زه به جنتي. درې کسانو ذمہواري الله رب العزت اخیستې ده. او بیا کم کسان چې دا دغه مجاهدینو اهل و عیال خوراک له راوړي، دغه رنګ د اهل و عیال حفاظت کوي، نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي داسې کس ذمہواري ما الله اخیستې ده. لکه مثال په تور باندې یو فوجي بارډر کې جنګیږي، لاړ شي هلته جهاد کوي. لکه دغه رنګې د کشمیر په بارډر باندې د نور بارډر کې فوجیان جنګیږي، او ته د فوجي کور ته ساز و سامان، دغه رنګې د خوراک سامان د حفاظت لپاره ودرېږي. څومره ثواب چې الله رب العزت دغه فوجي له ورکوي، دقونه ثواب چې کوم کس شاته خلیفه پاتې شي الله رب العزت هغه هم دغه نه جهاد ورکوي، دغه نه ثواب ورکوي. بلکې چې څوک یې سپورټ کوي او په دې وخت کې په کار هم ده چې ته خپل فوج دا په کلکه باندې سپورټ کوي، ځکه چې دیو د غیرو سره داسې خلکو سره جنګیږي چې هغه نه خلک دی. انډیا خلک دا داسې خلک دی چې نه خلک دی. خو به هر حال چې که ته هغوی سره ودرېږې د فوجیانو سپورټ وکړې په دې د وخت کې الله رب العزت په ډېر ثواب درکړي. نو الله رب العزت د دریو کسانو ذمہواري اخیستې ده. یو کس دا هغه دی چې دا په جهاد کې لاړ شي، نو الله رب العزت فرمایي بلکې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې الله رب العزت وایي زه دې کس ضامن یم. دویم کس دا هغه دی چې دا د الله رب العزت کور ته جومات ته راځي. چې کله جومات ته راځي نو الله رب العزت د دې کس ضامن دی. یا خو دا مطلب دی چې دا په جومات کې ډېر ټیم تېری کو، جومات کې دله مرګ رالی نو دا په جومات کې مړ شه نو دا شهید دی، الله رب العزت به جنت ته ورسوي. یا دغه رنګې د جومات نه واپس کور ته لاړې نو واپس جومات ته راځي، بیا د جومات نه ځي نو در جومات سره یو ربط دی. نو چې کله د جومات سره ربط دی نو که دا مړ شي نو الله رب العزت په پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي ضامن دی الله رب العزت، دا الله رب العزت به جنت ته رسوي. دریم عمل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې ته کله کور ته نوځې نو په خپل اهل و عیال باندې په خپله بیبي باندې سلام کوه. چې کله ته سلام کې نو الله رب العزت په تعالی د شهید درجه درکړي. الله رب العزت ستا ضامن دی که ته مړ شوې الله رب العزت پر جنت ته ورسوي. نو په سلامتیا کې دومره ډېر ثواب دی. دا درې کسانو ضامن الله رب العزت دی. نو دا دوه یو کار چې جهاد دی، که څوک دا نشي کولی نو دا دوه کارونه چې جومات سره تعلق ساتل، جومات ته راتلل، کور ته ورتلل، په خپل اهل و عیال باندې سلام کول، دا خو د هر کس لپاره آسان دي. دې وجې نه دا دوه عملونه خامخا په ځان کې راوستل پکار دي. او دا دریم عمل چې د جهاد دی نو د خپل فوج سپورټ په کلکه باندې پکار دی. که ته د خپل فوج سپورټ ونه کړې دغه رنګې په دې وخت کې نو شاید چې الله رب العزت ترې راونیسي، ځکه د هغوی د غیر مسلمو سره د غیرو خلکو سره جنګیږي. په دې وخت کې په بارډرو باندې په غیرو خلکو سره جنګیږي، دغه رنګې یو بل ولي دیو شهیدان کېږي، هغوی هم مردارېږي. دې وجې نه په خپل فوج په کلکه باندې سپورټ پکار دی. که ته د دې سپورټ ونه کړې، د دې د اهل و عیال خیال ونه ساتې، حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي کله چې د قیامت ورځ شي نو الله رب العزت په مجاهد ته وایي چې ستا خلیفه دا شاته چې کوم کسان پاتې شوي وو دیو ستا په اهل و عیال کې خیانت کړی دی، څه غواړې، څه دې غواړې، څه دې زده غواړې، هغه دې ورسه وکړه. د قیامت په ورځ باندې به بیا دغه مجاهد د شاته کس نه چې مسلمانې ټول ثوابونه هغه به تیوالي دا به دقه رنګې تن و تنها پاتې شي. ټول نیک اعمال
دا به تی واخلي دی به تنها پاتې شي. دیو جنا چې کم آرمی کې کسان تلي، فوج کې زمونږه ګورنمنټ کې کسان تلي، نو د هغې د اهل و عیال په کلکه حفاظت کوه.